بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف آخرین دریم نمبر سبق دی. په نن درس کې به مونږ د کم د 7 اقسام باس دی. په اول درس کې مونږ پورا 7 اقسام بیان کړو، خو تفصیلی بیان کړو د نقشې شکل کې. بیا په دویم درس کې صرف د صحیح او د محموز تعریف، مثالونه او د محموز قسمونه هم لیکلو چې محموز الفا، محموز العین او محموز اللام دام بیان کړو. په نن درس کې به مونږ مثال زده کوو او ناقص په زده کوو او ورسره به اجوف زده کوو. دا درې خبرې به نن مونږ دلته زده کوو. دا شعر دی: صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. دا د فارسی یو شعر دی چې یو صحیح ده، یو مثال ده، یو مضاعف دی، لفیف دی، ناقص دی، محموز دی، اجوف دی. دا اوه قسمونه دي. 7 اقسام عمده اوه قسمونه ته وایي، دې ته وایي. دا کم شعر کې چې دا اوه د صیغو نومونه دي، عمده ته 7 اقسام وایي. نو نن به مونږ دریم نمبر د 7 اقسامو قسم وایو د معتل تعریف. معتل څه ته وایي؟ معتل داسې کلمې ته وایي، معتل داسې کلمې ته وایي چې د هغې یو حرف اصلي حرف علت وي. معتل داسې کلمې ته وایي چې 3 حروف اصلي کوي که نه، نو یو به پکې حرف علت وي. که 3 حروف اصلي وي نو په دې 3 کې به یو حرف علت وي. ټیک شو جی؟ لکه مثلا ګورئ وعده بروزن فعله. وګورئ دا فا چې دی که نه، دته واو مخامخ دی، عین ته عین مخامخ دی، لام ته لام مخامخ دی. نو د دا وګورئ یو بل ته مخامخ دي. نو مونږ داسې وایو، وایي د فا په مقابله کې واو دی، د عین په مقابله کې عین دی، او د لام په مقابله کې دال دی. وعده بروزن فعله، فعله. نو اوس دی واو ته فا کلمه وایي، ځکه ورته فا کلمه وایي چې د فا ته مخامخ دی. د عین ته عین کلمه وایي ځکه د عین ته دا مخامخ ده، او د دال ته لام کلمه وایي ځکه دا لام ته مخامخ دی، د لام په ځای باندې راغلی دی. نو وګورئ د دې حروف اصلي، د دې صیغې حروف اصلي واو عین دال دی، او دا واو حرف علت دی. نو ګورئ حروف اصلیو کې یو حرف، حروف اصلیو کې یو حرف علت راغی، نو د دې د وجې نه دې ته معتل وایي. نو معتل داسې کلمې ته وایي چې د هغې یو حرف اصلي، یا 3 حرف اصلي دي، نو یو حرف اصلي پکې حرف علت وي. ټیک شو جی؟ او حروف علت 3 دي: واو الف یا، واو الف یا. ٹھیک شو؟ دا 3 حروف چې په کومه صيغه کې مراشي د 3 حروفو نه یو حرف یا 2 حروف، نو هغه ته مونږه معتل وایو. او د دې حروف علت مجموعه وای ده، وای. ٹھیک شو جی؟ دا 3 وانه حروف د ضمه، فتحه او کسرې راخکلو سره پیدا کیږي. لکه مثلا چې پیش نه دی، پیش دا چې زیات راخ کوي نو دی نه د واو آواز پکې جوړیږي. یا دغه شان فتحه زبر چې ډیر راخ کې اوږدې کې نو هغې سره الف پیدا کیږي. او زیر نه دی، زیر ته کسره وایي. کسره چې زیاته راخ کې یعنی ډیره اوږده کې نو هغې سره یا پیدا کیږي. لکه مثلا ګورئ مونږ سره یو دی با باندې پیش دی، بیا په با باندې دلته زبر کا، او په با باندې دلته زیر کا. نو که دا اوس مونږ وایو نو مونږ به وایو با پیش بو، با زبر با، با زیر بی. نو که اوس دلته کې دا ډېر اوږدی که نه، دا با پیش بو په ځای با پیش بو وی که نه، نو دې سره یو الف پیدا کېږي، واو پیدا کېږي. د پیش د وجې نه چې که ډېرې اوږدی نو واو پیدا کېږي. دا با زبر با دی، با زبر با، بس دا به دونه اوږدی. که دا ډېر اوږدی که نه، با زبر با، نو دا الف پکې پیدا کېږي. اوس با لاندې کسره ده، نو که چېرته د با باندې ته را کسره وی نو با زیر بی به وی، بی بی. او که نه ته دا ډېر اوږدی نو بیا به دې نه اواز جوړېږي، با زیر بی، نو دا یا اواز پکې پیدا کېږي. نو دې د وجې نه دلته کې وایي دا 3 واړه حروف د ضمه، فتحه او کسرې راښکلو نه، یعنی زیات اوږدولو نه پیدا کېږي. که پیش اوږدی، د پیش ته ضمه وایي، او زبر ته فتحه وایي، او زیر ته کسره وایي. که دا پیش ډېر اوږدی، ډېر راښکي، نو بیا واو ته پیدا کېږي. او که دا فتحه ډیره اوږدې نو بیا ته دا الف پیدا کیږي، او که دا کسره ډیره راکاږي نو بیا ته دا یا پیدا کیږي. نو دې 3 واړو ته حروف علت وایي. واو الف یا دې ته حروف علت وایي. د تجوید په اصطلاح کې دې ته حروف مده وایي، حروف مده. نو عمده حروف مده حروف علت دي. حروف مد اوږدولو ته وایي، او قصر
یعنی ورکوټه کولو ته وایي. نو دا درې واړه فتحه کسره او ضمه چې ډېر راخ کې یعنی ډېر اوږد کې مد پکې کې نو بیا ته واو الف یا پیدا کېږي. لکه با پیش بو، با واو پیش بو، با الف زبر با، با یا زیر بی. نو ګورئ دا واو دا الف او دا یا دا د ضمې فتحې او کسرې د وجې نه پیدا کېږي. نو د دې وجې نه دې واو ته اخت ضمه وایي، واو ته اخت ضمه وایي، د یعنې ضمې ملګری. او د الف ته اخت فتحه وایي، یعنې د الف د فتحې ملګری. او د یا ته اخت کسره وایي، یعنې د کسرې ملګری. ٹھیک شوه. اخت په عربۍ کې خور ته وایي، خو دلته ته مراد خور نه دی، ملګری ته مراد دی. یعنی د ضمه راښکلو سره واو پیدا کېږي، لکه بو. او د فتحه راښکلو سره یعنی اوږدولو سره الف لکه با. او د کسرې راښکلو سره یعنی اوږدولو سره یا پیدا کېږي لکه بی. ټیک شو جي. دا ما درې مثالونه لیکلي، حالانکه تقریبا دا مثالونه په کتاب کې نه دي لیکلي. د دې وجې نه دې واو ته اخت ضمه وایي، واو ته څه وایي؟ اخت ضمه. او الف ته اخت فتحه وایي او یا ته اخت کسره وایي. بس دا خو لږ غونته تعریف و د دې واو الف یا د اوږدولو څه فایده ده او دا د څنګه پیدا کېږي. اوس مخکې وایي بیا د معتل 5 قسمونه دي. مونږ خو مخکې د معتل تعریف وکړو. معتل داسې کلمې ته وایي چې حروف اصلیو کې یو حرف علت راغلی وي یا 2 حرف علت پکې راغلی وي. نو که یو حرف علت راغلی وي بیا 3 قسمه دي: معتل الفا، معتل العین، معتل اللام. او که 2 حرف علت پکې راغلی وي نو هغه بیا په 2 قسمه دي. یو ته لفیف مقرون وایي، یو ته لفیف مفروق وایي. نو دلته کې اوس موږ وایو بیا د معتل 5 قسمونه دي، 5 قسمونه دي. او هغه په داسې طریقه چې یا خو به دا حرف علت یو وي، حرف علت په یو وي یا 2. که یو وي، که چېرته حرف علت یو وي نو بیا دا 3 قسمه دي: معتل الفا، معتل العین، معتل اللام. او یا به حروف علت 2 وي نو بیا هغې ته لفیف وایي. نو دا لفیف بیا 2 قسمه دی: لفیف مقرون او لفیف مفروق. اب انشاءالله بل درس کې کوو. که حرف علت یو وي نو دا 3 قسمه دي. حرف علت که یو وي نو دا 3 قسمه دي. یو دی معتل الفا چې فا کلمه حرف علت وي، لکه وعده. وعده کې دا واو فا کلمه ده، عین کلمه ده او دا لام کلمه ده. نو دا فا کلمه چې کله حرف علت وي دیتا معتل الفا وایي. ګورئ نو یا به دا فا کلمه وو وي یا به یا وي. دلته یسره دی. وعده یو مثال دی، یو یسره مثال دی. په دې وعده کې فا کلمه وو دی، په یسره کې فا کلمه یا ده. نو دا واو او یا دوانه حرف علت دي او دې ته مثال وایي. اول دې ځای کې د معتل یو نقشه واړه غونته جوړو، په دغې باندې ځان پوه کوئ. معتل چې دی که نه، معتل دا 2 قسمه دی. معتل 2 قسمه دی. یا به دا معتل یا به پکې حرف علت یو وي او یا به حرف علت 2 وي. که حرف علت یو وي نو دا بیا 3 قسمه دي. 3 قسمه پرون مونږ دا ویلیو. یا به معتل الفا وي، معتل الفا. ٹھیک شوه. دې معتل الفا ته مثال هم وایي. مثال د دې مثال به درله زه ولیکمه: وعده او یسره. ٹھیک شو جی. یا به دا یو حرف علت والا یعنی د عین کلمې په ځای باندې وي، هغې ته معتل العین وایي. معتل العین. او د دې معتل العین مشهور نوم اجوف دی. اجوف. لک او د دې مثال قال دا عین کلمه کې دا الف راغلی دی. او یا باع دی، باع. ٹھیک شو جی. او یا به دا عین کلمه دا لام کلمه که حرف علت یو وي نو یا به معتل الفا وي، په فا کلمې په ځای باندې به حرف علت وي. یا به معتل العین وي، د عین کلمې په ځای باندې به د حرف علت وي. یا به معتل اللام وي، معتل اللام. معتل اللام. او دې معتل اللام ته ناقص وایي. ناقص. او د دې مثال
ناقص څه ته وایي او معتل اللام څه ته وایي چې د لام کلمې په ځای باندې حرف علت وي. نو د ناقص موږ سره مثالونه دي رما چې دا په اصل کې رمایا دی رمایا رمیا. نو ګورئ د لام کلمه حرف علت دی. او یا به دا دعاوي دعا چې دا په اصل کې دی دعاوه دعاوه. نو دا واو چې دی که نه دا ناقص دی دا دعاوه ناقص ده ځکه لام کلمې په ځای باندې حرف علت راغلی. یا به دا حرف علت دوه استعمال شوي حرف علت که حرف علت یو وي نو یا به د فا کلمې په ځای وي یا به د عین کلمې په ځای وي یا به د لام کلمې په ځای وي. که د فا کلمې په ځای په یو حرف اصلیو کې په درې حرف اصلیو کې د فا کلمې په ځای باندې حرف علت وي نو هغه ته معتل الفا یا مثال وایي. او یا به د معتل العین د عین کلمې په ځای که حرف علت وي نو معتل العین یا اجوف او که د لام کلمې په ځای حرف علت وي معتل اللام یا ناقص. دا ناقص مثال اجوف ناقص څنګه چې دلته کې په دې شعر کې مثال ناقص او اجوف دي نو دغلته کې د موږ ته معتل الفا ته مثال وای معتل العین ته اجوف وای او معتل اللام ته ناقص وای. دا ناقص په بیا دوه قسمه دا مثال بم دوه قسمه اجوف بم دوه قسمه او ناقص بم دوه قسمه. کچرته فا کلمه وو وی وو نو موږ به ورته معتل الفا دا مثال واوی وایو. که فا کلمه کې وو وی فا کلمه کې وو وی نو موږ به ورته مثال واوی وایو. او که فا کلمه یا وی مثال یایی به ورته وایو. که فا کلمه کې حرف علت وي او وو وي نو مثال واوی به ورته وایو. او که دا فا کلمه کې حرف علت او یا وي نو مثال یایی به وایو. مثال واوی چې فا کلمه کې حرف علت وي مثال یایی چې یا دا فا کلمه کې یا حرف علت وي. اوس اجوف څه ته وایي اجوف چې د عین کلمې په ځای حرف علت وي نو که عین کلمه کې حرف علت وو وي نو اجوف واوی به ورته وایي. او که د عین کلمې په ځای کې حرف علت یا وي نو اجوف یایی به ورته وایي. نو تاسو به وایي چې دا خو قاله دی او دا باع دی د دواړو کې الف دی نو دا قاله چې دی دا قاله نه دی دا په اصل کې قواله دی قواله. د قواله نه مونږه قاله جوړ کړی دی دې کې تعلیل شوی دی نو دا واو هم په الف باندې بدل کړی دی نو د قاله نه مونږه قاله جوړ کړی دی قاله. ٹھیک شو جی. نو دا قاله په اصل کې څه شی دی قواله دی. نو دلته کې دا الف چې کوم مونږ ته په قاله کې ښکاري که نه دا په اصل کې واو دی نو مونږ دلته به اوس وایو د قاله ته به مونږ وایو دا اجوف واوی دی اجوف واوی دی. او دا باع په اصل کې بیعه دی باع په اصل کې څه شی دی بیعه بیعه. نو ګورئ عین کلمه کې یا حرف علت دی د با سره چې کوم الف دی دا په اصل کې یا ده یا. نو مونږ دلته کې دی اجوف ته اجوف یایی وایو. دا باع چې دی دا اجوف یایی دی باع اجوف یایی دی او قاله اجوف واوی دی. اوس معتل اللام دته ناقص وای. دا ناقص په بیا دوه قسمه وي. یا به دا د لام کلمې کې چې حرف علت وي نو دا به یا وو وي یا به یا وي. که وو وي نو ناقص واوی ورته وای او که یا وي ناقص یایی ورته وای. اوس وګورئ دا رما چې دی رما دا په اصل کې رمایا دی رمایا. نو ګورئ د لام کلمه کې حرف علت یا ده لام کلمه کې حرف علت یا ده نو موږ به دې ته نوم وایو ناقص یایی ناقص یایی. او دا دعا چې دی دعا دا په اصل کې دعاوه دی دعاوه. نو دا لام کلمه واو دی واو نو موږ به دې ته ناقص واوی وایو ناقص واوی څه ته وایي چې لام کلمه وو وي لام کلمه کې حرف علت وو وي او ناقص یایی څه ته وایي چې لام کلمه کې حرف علت یا وي. ٹھیک شو جی. دا خو د معتل کې چې کله په دریو حروف اصلیو کې یو حرف اصلي حرف علت وي چې یو حرف اصلي حرف علت وي نو دا به یا مثال وي یا به اجوف وي یا به ناقص وي. اوس دا بل کم یو دی چې کله په معتل دا دویم قسم چې دی که نه دغه ته لفیف وایي لفیف معنا دا لپټه هوا مونږ په پښتو کې وایو راغونډ کړی شوی. نو دا لفیف بیا دوه قسمه دی. یو ته به لفیف مقرون وایي لفیف مقرون د قرن نه اوته او قرن یو ځای ته وایي. او یا به دا لفیف مفروق وي مفروق د فرق نه اوته فرق جداوالی ته وایي. نو دا دوه حرف علت په پکې وي
حروف اصلي کې به دوه حروف اصلي هغه به حروف علت وي په یو صيغه کې به دوه حروف اصلي هغه به حروف علت وي نه که چېرته دا دوه حروف اصلي یو بل سره یوځای وي نو دغه ته لفیف مقرون وي لفیف مقرون او که نه یو بل نه جدا وي منځ کې یو بل حرف وي نو بیا به ورته لفیف مفروق وي د لفیف مقرون مثال وګورئ طوا چې دا په اصل کې طوایا دی طوایا نو وګورئ دا واو حرف علت دی یا حرف علت دی یو بل سره یوځای راغلي نو دې ته لفیف مقرون وي مقرون او دا لفیف مفروق څه ته وایي نو لفیف مفروق مثال به موږ والو ولیه یا به واخلو وقا چې دا وقا په اصل کې وقایه دی او دا ولیه چې دی دا ولیه چې دی په دې کې یو واو حرف علت دی یو یا پکې حرف علت دی خو په منځ کې پکې جداوالی راغلی په منځ کې بل حرف شته دریم حرف شته نو یو صیغه دا واو الف دا واو لام یا نو په دې کې دا واو حرف علت دی فا کلمې په ځای راغلی دی بیا د عین کلمې په ځای بل حرف راغلی لام دی او دا لام کلمې په ځای باندې یا حرف علت راغلی نو دوه حرف علت په یو صیغه کې راله خو دې کې دا منځ کې جدا حرف دی نو دا واو او یا دواړه حرف علت د یو بل نه جدا شو نو دې ته لفیف مقرون وایي لفیف مفروق وایي مفروق د فرق نه اوته او فرق جداوالی ته وایي چې دا دواړه حرف علت د یو بل نه جدا وي منځ کې یو بل حرف وي او لفیف مقرون چې د قرن نه اوته قرن یو ځایوالي ته وایي نو کله چې دا دوه حرف علت یو بل سره یوځای وي لکه په طوا کې یو دا طوا فا کلمه ده دا واو عین کلمه ده دام حرف علت دی او دا یا چې دا لام کلمه ده دام حرف علت دی نو دا دواړه حرف علت یو بل سره یوځای راغلي نو دې ته لفیف مقرون وایي او چې دا دواړه حرف علت د یو بل نه جدا راغلي منځ کې پکې یو بل حرف وي لفیف مفروق ورته وایي نو دا خو موږ سره د معطل دا دویم قسم او د معطل اول قسم هم په نقشه باندې پوه کړئ او دا دویم قسم هم په نقشه باندې پوه کړئ انشاءالله دا دویم قسم به په بل درس کې کوو خو اوس دا معطل الفا څه ته وایي چې فا کلمه حرف علت وي لکه وعده کې دا واو حرف علت دی فا کلمه ده او دا یسره کې دا یا حرف علت دا فا کلمه ده د دې دلته نقشه کې پوه کړئ نو دې ته د معطل الفا ته مثال هم وایي د دې دویم نوم څه شی دی مثال نو که چېرته دا فا کلمه کې واو حرف علت وي که نه واو حرف علت نو دې ته به موږ وایو مثال واوي او که د فا کلمه کې یا حرف علت وي موږ به ورته مثال یایي وایو اوس معطل العین څه ته وایي چې عین کلمه حرف علت وي لکه قال او باع دا قال په اصل کې قولو او باع په اصل کې بیعو نو او دې ته اجوف وایي نو که چېرته دا عین کلمه ووي نو موږ به ورته اجوف واوي وایو لکه قال چې په اصل کې قوله دی قوله نو دا واو حرف علت عین دی او باع په اصل کې بیعه دی نو که چېرته د عین کلمه یاوي نو موږ به ورته اجوف یایي وایو ټیک شو دغه شان معطل اللام چې لام کلمه حرف علت وي لکه رما او زبیون او دعا او دې ته ناقص وایي نو که اوس چېرته دا لام کلمه یاوي یا نو موږ به ورته ناقص یایي وایو ټیک شو په زبیون کې دا عموم یا ده نو دا ناقص یایي ده او که چېرته دا لام کلمه ووي نو دا دعا لکه چې په اصل کې دا دعاوه دی دعاوه نو موږ به دې ته ناقص واوي وایو دا دعا ناقص واوي دی او رما او زبیون دا ناقص یایي دي اوس مخکې وایي نو که چېرته لام کلمه ووي نو ناقص واوي به ورته وایي څنګه چې موږ وختي ووی هماغه خبره کوي دلته لیکلي دي راته که چېرته لام کلمه ووي نو ناقص واوي ورته وایي او که لام کلمه یاوي نو ناقص یایي ورته وایي همدغه شان مثال واوي او مثال یایي او اجوف واوي او اجوف یایي دي نو دا زمونږ د نن ورځې درسو د معطل دوه قسمونه بیان کړه یو ته معطل وایي یو ته د یو کې چې که چېرته یو حرف علت وي نو هغه درې قسمه دي یا به معطل الفا وي یو معطل العین یو به معطل اللام وي او که چېرته دوه حرف علت پکې استعمال شوي نو هغې ته لفیف وایي نو لفیف به انشاءالله بل درس کې کوو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام